زه د خپل لخوا د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکونانو د لخوا هغه ټولو خپلو شهیدانو ته چې کاغه په سټیشن کورونو کې کوم شهید شو او کاغه شیرپو کې په اختر پرس کوم شهید شو هغوی ټولو ته سلام هم پیش کوم او دا نن دلته کې راغونډېدو دلته کې را یوځای کېدو مقصد دا دی چې مونږ هغه خپل رونه چې دي خپل مشران چې دي خپل بچي چې دي هغوی یاد هم کړو خو سره وسره دا یو واده مو کړو دا ورسره یو لوز هم وکړو چې د هغوی کومه وینه چې تویه شوې ده هغوی چې کومه قرباني ورکړې ده دا قرباني به مونږ ضایع کېدو ته نه پرېږدو به مونږ به همیشه د دې پښتونخوا د دې وطن د حقوقو لپاره د دې ځي د اوسېدونکو خلکو د حقوقو لپاره د دې ځي د آبادۍ لپاره د خاورې باندې امن راوستلو لپاره به خپل جدوجهد جاري ساتو به عزتمندو که مونږ وګورو نو قومي وطن پارټۍ تاریخ چې دی د قربانو نه ډک تاریخ زمونږ مشر شهید وطن حیات محمد خان شیرپو خالی قوم سره وعدې نه وې کړې هغه عملي په هغې وعدو باندې عمل کړو او هغه لوز چې کوم دې قوم سره یې کړو چې که ضرورت راغی زه به د خپل وینې قرباني ورکوم خو تاسو نه ورستو کېږم نه هغه په عمل باندې ثابته کړه او باندې خپل ولس سره خپل قوم سره هغه ودرېدلی و بیا که موږ وګورو نو د هغوی د شهادت نه پسته مشر چې کوم کردار ادا کړی کم طریقې سره چې د خپل کارکنانو له خپل دی وطن لپاره جدوجهد یې کړی هغه د مارشل لاګانو خلاف جدوجهد و هغه وطن کې امن راوستلو لپاره کوششونه کولو هغه د دې وطن د آبادۍ خبرې وې هغې ټولو کې یو داسې کردار ادا کړی دی چې زما خیال دی چې د دې وطن ګوټ ګوټ ته مونږ لاړ شو نو مونږ د مشر خدمات ستاسو خدمات چې دی هر چا ته خیل شو بیا خصوصا چې په دې قوم باندې سخت راغله او د دهشتګردۍ ډېر سخت حالات و په هغه وخت کې ډېرو قیادتونو چې دي هغوی ولس پرېښودل هغوی خپل کارکنان پرېښودل کنارهکش شو خو یو زمونږ مشر و چې هغه هر ځای کې په میدان باندې ولاړ و په هر ځای کې هر کارکون ته ځان رسولې هر جنازې ته هر ځای ته ځان رسولې په دې باندې چې زما خیال د قومي وطن پارټۍ کارکنان چې دی هغه چې څومره فخر وکړي نو کم ده عزتمندو نن چې دا کم صورتحال جوړ دی که مونږ وګورو نو ټیک ده په اسمبلو کې به مونږ موجود نه یو په پارلمان کې به مونږ موجود نه یو سازشونه به شوي خو د دې دا مطلب نه دی چې موږ خپل سیاست بایللی دی د دې دا مطلب نه دی چې موږ نه سیاست څوک اخیستی شي د دې دا مطلب نه دی چې موږ نه څوک نظریه اخیستلی شي د دې دا مطلب نه دی چې موږ نه د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو لاره څوک اخیستلی شي دغې لپاره به راپاڅو به او خپل کردار به ادا کوو به عزتمندو تاسو ولیدل چې د دې باوجود چې په پارلمان کې مونږ موجود نه یو خو ستاسو اواز څوک نشي رکولی او دا خو تاسو ولیدل چې زمونږ د مشر تجربه دومره ده چې بیا مشاورت هم چې کېږي نو بیا مشر سره یې کېږي نو دغه دا زموږ لپاره
دا موږ لپاره موږ کارکونانو لپاره دا د ډېر د عزت مقام دی. اوس عزتمندو راپاسو به خپل کردار په صحیح طریقې سره ادا کوو. نور به راپاسو دا یو څو میاشتې دوی ته پرېږدو چې وګورو چې دوی څه کوي. په تاسو وکتل چې اته میاشتو کې نه حکومت نومي شی ښکاري، نه دلته کې څه داسې اقدامات موږ ته ښکاره شو چې موږ ووایو چې صوبایي حکومت لګیا دی یا مرکزي حکومت لګیا دی. بلکې دا به زه ووایم چې په دې اته میاشتو کې د حالات نور زیات خراب شو. امن او امان صورتحال تاسو وکتو په کورمه کې د تقریبا د 15 اویا ورځو نه لاره بنده ده. دا هغه ځای 6 لکه آبادي چې ده هغه محصور ده. د خوراکو قلت کې هلته کې د دوایانو قلت کې هلته کې او اوسه پورې څوک نه پوهېدل چې حکومت څه کوي لګیا دی. دا خو ډېره د دغه خبره ده چې زه هغه ډېره سړی چې پرون دا زه کم از کم هغه اپیکس کمیټۍ اجلاس خو پرې وشو. مونږ امدا بار بار هغه ای پی سی وه په ګورنر هاوس کې چې شوي وه که مختلف پریس کانفرنسونه هم کړي دي په هغې کې مونږ امدا ویلي چې یاره دا ټولو کې اهم مسله ده او دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی. دا هغه ځای خلکو له امداد رسولو دې وخت کې ضرورت دی. دغې طرف ته مونږ دا بیا ستاسو په وساطت سره دا مطالبه کوو چې دا ټولو کې اهم مسله ده او دې خواته توجه ورکولو ضرورت دی. بیا ورسره دا کوم صورتحال چې د جنوبي اضلاع کې جوړ دي، دا کوم طریقې سره چې د 3 بجو نه پس ده دا هغه ځای عوام چې دی هغه د دهشتګردو پر مکرم پرېښودلی شي. کوم طریقې سره چې حکومت ځان بالکل هغې باندې دغه کړی دی، بالکل روڼ ټوڼ کړی دی او توجه نشته. دغه موږ ورته وایو چې دا ستاسو اصل مسله ده. دا ستاسو مسله نه ده چې تاسو روزانه تاریخونه ورکوئ او ځای او په اسلام آباد باندې چې دی چړۍ کوئ احتجاجونه کوئ. ټیک ته احتجاج هم ستاسو حق دی، خو موږ تاسو ته عوام دا تپوس کوي چې آئین مطابق چې کومه ذمهواري تاسو ته حواله شوې ده دا ذمهواري به څوک سرته رسوي. دا موږ تپوس کوو تاسو نه. مسلو طرف ته که هغه معاشي مسله ده او که هغه امن او امان صورتحال دی چې دې طرف ته توجه ورکړی شي. بیا ورسره مونږ دا هم ویل غواړو چې صحیح معنو کې یو فلاحي ریاست بنیاد ایښودل پکار ده او دا آئین چې دی دا چې څومره د عوامو لپاره دی دغه شانته د ادارو لپاره هم دی، په دې باندې عمل پکار دی. دا هغه بنیاد دغه دی. او بیا شفاف انتخابات الله به دا قوم د مسلو نه وځي. دغې لپاره به خپل جدوجهد به جاري ساتو. د هغې لپاره به ټول مشترکه طور باندې راپاسو به زما به دا تمئ چې نن نه به ملګري اوس فعال کردار به ادا کوي. به مختلف ځایونو ته به ځئ، خلکو له به دعوت هم ورکوئ، پروګرامونه به کوو. دا سلسله به تیزوو چې دوی ته وښایو چې د نور څوک د دې صوبې د خلکو تپوس کوي که نه کوي. قومي وطن پارټۍ کارکنان چې دی هغه په میدان باندې ولاړ دي. دا به موږ ښیو ثابتوو. به اخره کې یو ځل بیا د سټیشن کورونو شهیدان، د شیرپور شهیدانو ته سلام هم پیش کوم او دا لوست تاسو سره هم کوو چې انشاءالله په هره موقع باندې به تاسو سره ولاړو، د قوم سره به ولاړو، د ولس سره به ولاړو، د کفارو سره به خپل ودرېږو. د دې د آبادۍ لپاره دلته کې امن راوستلو لپاره که هر قسمه قرباني ضرورت وي، څنګه چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپور د سر قرباني ورکړې وه، که د سر قرباني هم ضرورت وي سر قرباني به ورکوو، خو وروسته کېږو به نه. ډېره مهرباني.